د سنت طریقو بډیر اهتمام کی په سنت باندې سنت طریقو باندې یو عجیبه واقعه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې وشوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځل یو سړی ناست روټۍ خوړه. په روټۍ کې سنت طریقه دا د تاسو تم پته ده، فرض او واجب نه ده. خلکو سنت طریقه پاتې شو، څه چلو شو؟ روټۍ د خپل طرف نه خوړل، په خیلاس باندې خوړل. تاسو ټولو ته پته ده دا سنت طریقه ده، فرض او واجب نه ده. یو سړی ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روټۍ خوري، په ګس لاس باندې روټۍ خوړله. د عربیانو عام دا رواج هغوی به ګس لاس سره خوراک کول، لکه څنګه انګریزان او هندوان او بعضې قومونو دا عادت وي چې ګس لاس سره هغوی خوراک کوي. نه، دا پیغمبري طریقه نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي کل بیمینک، اے فلانکیا خلاص باندې خوراک کوا، ګس لاس باندې خوراک مکوا. بهترینه طریقه دا ده. خلاص د برکت د پاره، د خو کارونو د پاره الله پیدا کړي. ګس لاس الله رب العزت د دې نورو کارونو د پاره پیدا کړي دي، استنجا د پاره، پوزې صفا کولو د پاره، د نورو کارونو د پاره. لہذا په خلاص باندې خوراک کوا. داغه د خلینو خبر وته وی لا استتی، وی جزه په خلاص خوراک نشم کوله، یعنی خلاص می شل دی مثلا. خدای د تکبر د وجنه ویل او د دې وجنه چې لکه د ماته د خلکو په مخ کې ولې داسې خبره وکړه. بعضې کسي که نه د پلار نم خپش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په امت باندې شفقت و چې زما امتیان زما په طریقو باندې عمل وکړي او د دې جنتونه اعلی جوړ شي او دوی د جهنم نه بچ شي. نبی اسلام ته خلاص باندې خوراک کوا، وی لا استتی، جیز خلاص باندې خوراک نشم کوله. نبی اسلام ته لستطاعتا، د نن نپاس به بالکل په خلاص خوراک نشي کوله. خیری ورته وکړي. ما منعه الا الكبر، هغه د کبر د وجه نه دا خبره وکړه. نبی اسلام ورته غم مکوا، کستا په خلاص کې طاقت او حرکت موجودی او تا د تکبر د وجه نه دا خبره وکړه، یا د پیغمبر خبره او سنت طریقه پتا باندې بد او لګیدا، نو د نن پس بستا خلاص ستا خلی ته اون رسی. راوی وی فما رفع ها الا فيه، وی قسم دې ترسو پوری چې دغه الک او دغه سړی ژوند دیو، وی چرته هم د داخله اس به د دې خلی ته نه دی رسیدلې.